سارے کام جو ہے بیرونی ملک سے تراڑے والے کریں تو آپ یہ ووٹ کس لیے دیتے ہیں؟ دی ایم پی اے دی فنڈ خبر کوم دی ایم این اے خبر کوم چا نواز شریف راو کړ دې غف خونه کې ګوستاسف صاحب چې دی هغه خو اوسه پورې دی علاقې ته یې رالګی کم از کم چې سرکاري روډ دی د هغې د نشاندهي وشي چې هغه ملاوي پیله به هغه وکړو که نه دلته زمونږ ټولو خپل زړونو ځمکې دي هغو ته به موږ سوال وکړو چې هغه ومنله موږ به دا روډ ورکړو چې تاسو بیا انشاءالله کله راځئ د جنازګاه ته نو تاسو به په روډ باندې انشاءالله دننه راځئ. اکرم غازي صاحب دلته راغل دی هغه موږ سره اګري کړې ده یا مطلب چې ستاسو به دې کې زه مرسته کوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آصف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام. میں اس وقت گاؤں تراوڑا میں موجود ہوں. یہاں انہوں نے جنازگاہ کا افتتاح کیا ہے. جو گاؤں کے لوگ ہیں تو گاؤں کے جو پیش امام خطیب صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. جی مولانا صاحب. اصل میں ہمارا جو ہے الحمدللہ اس گاؤں میں کافی جگہ تھی لیکن یہ ویسے ویران پڑی ہوئی تھی تو کافی سالوں سے گاؤں والوں کا یہ مطالبہ تھا اور دیرینہ خواہش تھی کہ یہاں پر جنازگاہ یہ بن جائے کیونکہ اکثر جو جنازے ہوتے تھے یا سڑکوں پر ہوتے تھے یا لوگوں کے کھیتوں میں ہوتے تھے تو عام لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی اور یہ جگہ فالتو پڑی ہوئی تھی تو یہ گاؤں والوں نے یہ خواہش ظاہر کی کافی سالوں سے کہ یہاں پر جنازگاہ بن جائے تو لوگوں کے لیے سہولت بھی ہو جائے گی. تو الحمدللہ گاؤں کے لوگوں نے اتفاق سے یہ محنت کی اور بہت جانفشانی سے یہ کام اٹھایا الحمدللہ اور اس کا کام آج شروع ہو گیا اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس گاؤں والوں کی اس علاقے کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہو اور انشاءاللہ یہ کام آسانی سے اور اتفاق سے پائے تکمیل کو پہنچے گا اور اس میں انشاءاللہ اس گاؤں کے لیے بہت فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے اور محنت کیا ہے اللہ سب کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. مولانا صاحب میں نے دیکھا میں ابھی آ رہا تھا تو راستہ مجھے بھی نہیں ملا. جی تو ظاہر ہے جو لوگ جنازے کے لیے آتے ہیں وہ تو دور دراز سے آتے ہیں انہیں تو ویسے بھی پتہ نہیں ہے. میں تو تراوڑا میں آتا جاتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ راستہ کدھر سے جا رہا ہے تو راستہ نہیں ہے اس حوالے سے. اچھا یہ راستہ تو ضروری ہے. سب سے ضروری جو ہے نا وہ تو راستہ ہے کہ راستہ جتنا بھی کھلا ہو کہ اس میں لوگ بھی آئے جائے اور اس طرح کسی کی ضرورت ہو گاڑی وغیرہ جانے کے لیے تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھی ہے اور کمیٹی والے ہیں انہوں نے سارا ترتیب بنایا ہے اور انشاءاللہ راستہ جو ہے نا بالکل کھلا رہے گا اور کسی کو نہ گاؤں والوں کو نہ باہر سے آنے والوں کو کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. جنو زمونږ د کلیوالو دا خواهش و اراده وه چې یاره زمونږ د کلي چې نو جنازګاه نشته نور هر څه شته لیکن جنازګاه نشته. کله موږ سړک کې به جنازې کولې کله به څه کې خو دا الحمدلله تعالی زمونږ چې نو دا خواهشات زمونږ د کلیوالو پوره کړ او په دې کې موږ ته هېڅ تکلیف نه دی میلاو شوی هېڅ چې نو لکه مشکلات نه دي میلاو شوي. باقي تاسو د لارو خبره وکړه نو دې ته لارې د کلي نه هم شته دې غاړې نه هم شته بره نه هم شته موږ بیا هم روډ یې داسې شارټ روډ لکه ګاډي خو نشي راتلی ورته کوشش به کوو چې دې له د ګاډو هم بندوبست وشي. دا څومره ځای دی ټوټل؟ دا خو په کاغذونو کې خو 11 کنال څه مرلې دی لیکن موجوده دا لغونه کم شوی دی نو موږ چا سره د دې خبره نه کوو چې یاره چا کم کړی څنګه کم شوی دی لیکن فی الحال موږ له جنازګاه لپاره دا ځای چې کوم دی دا ډېر موضوع دی او ډېر کافي دی. انشاءالله زموږ راتلونکي نسلونه چې کوم دي هغه به موږ لپاره د دې خبرې دوا دا ډېر ښه کار شوی دی. کیدای شي لکه دا ضروري نه دی د چا مرګ په کم ځای راغلی جنازه کم ځای کېږي راتلونکي کم نسل دی چې د چا دې ځای کې جنازه وشي دعا وشي دا لکه د دې کوششونو به د هغه وخت لکه که زړه کې اظهار وشي نو دا غټه خبره ده. ډېره مننه زما طرف نه دې قوم ته د دې قوم د طرف نه تاسو ته ډېره زیاته لکه موږ مننه وایو چې تاسو راغلی دې ځای ته او تاسو دغه وکړه دا ریکارډینګ وکړه ډېره مننه. السلام علیکم. دې وخت موږ سره عارف بھائی هم موجود دی نو دونو موږ تپوس کوو چې دو دې حوالې سره څه کنټریبیوشن و څه کردار ادا کړی دی نور چې چا ځوانان دي مشران دي هغو څه کردار ادا کړی دی. جی جنازګاه چې کله موږ سټارټ واغسته نو دې کې انشاءالله خان برادري پوره مرسته وکړله دا تامس حاجي صاحب دي پوره برادرۍ مرسته وکړه شیر عالم کاکا دي پوره برادري دې کې شامل شوه ادم خان حاجي صاحب دي پوره برادري شامل شوه سلطان حاجي صاحب دي پوره برادري شامل شوه. نهایت دا چې ټول کلي دې سره شامل شو موږ سره چې بی دا یو ښه کار دی او دا کول پکار دی چې دا وشي نو ښه وي. بیا موږ سټارټ اغستی دا بوټي لر کړه دا بندران
وخت کله ان شاء الله بنیاد ولګو لہذا اخراجات پې ډیر دي خو کوشش به کوو ان شاء الله الله نه دعا ده چې خدای خیر خیریت سره دا کار سرته ورسوي خلک نن سبا اوسګار نه دی څنګه تاسو متحرک کړل چې یاره راشي خلک خو جومات کې مونږ انګیج کا اکثر جومات کې موږ کې ټول خلک موجود دي نو هلته نه ټوله خبره وچلېد له جومات نه او بیا دې لپاره مونږ مخصوص یو 3-4 کسان وقف کړي چې هغوی هر ټایم دې ته سات دې ته ټایم ورکړي او دا کار چې کوم دی په مخه روان کی دې کې ګورنمنټ هم تاسو سره څه مدد کړی دی که نه ټول اپنی مدد آپ تاسو دا خرچه په خپله کوئ جی دا مونږ اپنی مدد آپ کو د دې زیارتونو څه بجټ او بیا اکرام غازی صاحب دلته راغل دی هغه مونږ سره اګری کړی دی مطلب چې ستاسو به دې کې زه مرسته کوم او انشاءالله تعالی چې څومره هم اخراجات وي نو زه به کوشش کوم چې خپل فنډ نه دا جنازګاه تاسو له جوړه کړم. نور تاسو څه ویل غواړئ خپل کلي خلکو ته خپل ځوانانو ته مشرانو ته کلي خلکو ته دا وایي چې به اتفاق سره بهر کار کېږي چې څنګه دا جنازګاه وشله نور د دې کلي کارونه دي دې کې د څښلو اوبه نشته یا داسې د ډرین نظام ټول تباه دی نو اتفاق سره انشاءالله آهسته آهسته چې موږ اتفاق کوو کلیوالو ته دغه غرض دی اتفاق سره به یو ځای کې ودرېږو نو انشاءالله خدای بهر کار سرته رسوي. دې وخت موږ سره د وی سی تراوړه جنرال کونسلر فارس خان چې دی هغه هم موجود دی چونکې دا بلدیاتي ممبر هم دی د دو د حوالې سره څه کوششونه وو جی اصل کې اسې به بلدیات من کړي او تاسو ته خپه ده لکه تقریبا 3 کال کېږي څه کم نه هغه کې خو موږ ته تاسو ته پته دی 4 نیم نه دی ملاوي لکه نو موږ خو بلدیات چې کله کوو هغه ټایم نه ذهن کې دا جنازګاه وه چې انشاءالله کلیوالو ما ویلي ما په خپله خواهش و چې بېدوله دلته جنازګاه جوړ شي نور زمونږ کلي کې هر یو قسم کار شته ولې دا جنازګاه ډېر غټ تکلیف و موږ ته لکه نو موږ مشوره وکړه او دې باندې کمیټي جوړه کړله د جامع مسجد راوړه هغې کې موږ سره د ټول کسان شلله بیا زیاتره اقبال خان چې کوم موږ سره دې کې مرسته وکړه موږ پسې مخکې سر کې هم ولاړو اخري کې هم ولاړو نو هغه موږ سره ډېر د نورو مشرانو منډه تړه اوسه پورې چې وکړه دې کې بیا چې کوم 3-4 کسان دي کوم چې ډېره منډه تړه کړه د هغې کې عاصم خان بی دی شعیب دی جاني علم دی زه په خپله یم نو دې کسانو دې کې ډېر محنت کړ دی باقي موږ سره مشران شاته مخکې ولاړو ولې منډه تړه دې کې موږ ډېره کړده لکه نو موږ دا ده چې بی کلي له دا یو داسې کار دی چې دا نه و دې کلي کې لکه نو الله تعالی کوله که څه مشکلات هم راغله څه مسله هم راغله خو الله نن سرته کړه او انشاءالله تعالی افتتاح یې وشلله نو بیا زه وایم چې روډ ورته نشته روډ انشاءالله موږ کوشش کې شروع زموږ د کلي ډېر ښه خلک دی لکه ډېر درانه خلک دی دا چار چاپېره چې چا ځمکې دي هغه ځمکه ده دا ده مخکې ده کته ده نو انشاءالله دا ډېر یو ښه خلک دی دا دومره کار وشي چې وي جنازګاه به جوړه نه شي لکه ډېرو داسې وي الله به روډ هم راکړي او غواړنه موږ له روډ به هم خدای دې ته راکړي انشاءالله تعالی یو ورځ به داسې راشي چې تاسو بیا انشاءالله کله راځئ دې جنازګاه ته نو تاسو به په روډ باندې انشاءالله دننه راځئ تاسو څخه فنډ خو نشته جی لیکن ظاهر دا ایم پی ای ایم ان ای د کلي نمایندګي کوئ که نه جی علاقې کوئ بالکل نو هغې سره تاسو خپل د علاقې څه داسې مطالبات ایښي دي چونکې دلته نن موږ ولاړ یو نو موږ وایو چې تاسو دا ووایئ چې یاره تاسو د دې کلي حوالې سره یا وی سی تراوړه حوالې سره دا څه مطالبات ایښي دي چې زموږ دا مسلې دي موږ څخه خو فنډ نشته تاسو څخه خو شته که نه اصل کې چې موږ جرنل الیکشن کې اکرام غازي سپورټ کو برپور طریقې سره او هغې له دې پولینګو نه موږ یعنې ډېر لیډ سره پولینګ یې وګټلې نو انشاءالله هغه موږ سره وعدې ډېرې کړ دي روډ یې کړ دی چنه کوڅه یې کړ ده او پیپونه یې کړ دي هر څه یې راته ویل دي خو لکه تاسو ته د ملک حالات معلوم دی هغه ته هم شیشی نه دی ملاو دې جنازګاه ته هم هغه راغلی د دې سر هغه کړ دی انشاءالله تعالی هغه ماته دا وعده ما سره کړ ده چې دا ټوله به زه جوړوم روډونه هر کار مې ورته لیکلی لکه اوس مسله دا ده چې د کې پي کې تاسو ته پته ده چې تقریبا 12-1300 ارب قرضداره ده لکه نو هغې کې اوس هغه ته موږ بار وینا د 1200 ارب چې دی ذموار جو اوږی د ارزله نه جی پوره صوبه ده لکه څه ځای کې هم کار نه دی شوی بلدیات چې څومره ممبران دي تاسو ته پته ده زمونږ کې پي کې کې چې څومره بي دي لکه حالانکې کراچۍ باندې بلدیات ته پیسې میلاوي دي لکه ولې موږ ته دې ځای کې زمونږ کې پي کې کې پوره تاسو د فنډ خبره نه کوم د ایم پی ای د فنډ خبره کوم جی جی د ایم ان ای خبره کوم چا نواز شریف راوکړی دی ګپ خو نه دی جی جی بالکل لکه هغه منم هغه خبره ستاسو لیکن دا ده چې اوس اکرام بی ته موږ دغه خپل چې کوم کارونه دي خلي مخکې د الله مدد وکړو چې زموږ نه څه مطالبه ورته کوي ایم ان ای ایم پی ای ته بس دا زموږ مطالبه ده اکرام بی به دا ګوري ستاسو د میډیا توسط سره نو دا د هغه ته دا عرض دی چې اکرام بی دا افتتاح نن وشله دې کې موږ د لاندې ډي پي سي موږ سره څه بچټ و د دې زیارت دی بوټو موټو نو هغې کې دا ده چې موږ سره به یې دې نه مخکې څومره تعاون هم کولی شي لکه ته موږ سره وکړه ما په دې خرچه دا ډیره زیاده تقریبا دا داسې خرچه ده چې دې کې اوس موږ په خپله کوشش به کوو که نه لکه څنګه موږ دا دې ځای حد ته راورسوله دې نه بعد به مو انشاءالله خرچه تاسو یې څومره ده دې به کم از کم 70
75 लाख پورې خرچه به تقریبا دلته دا د ډیر معتبر خلکو کلی دی او هغه زمونږ د کلیوالو خو بار څه معاملات شوي دي نو هغه بر چړ کړي سا اخیستې ده نورو کلو لپاره کارونه یې کړي دي او خپل کار خو هغو ته څه مسله نه ده او که د هغو ضرورت راغی نو هغو ته به لازمي موږ ویو انشاءالله نو ستاسو کوم دا ممبران دي بیا داسې لپاره دي دا سپیشلی ایم پی ایم نه ایم پی ای فلحال ځکه ته 70 لک روپۍ خې نو 70 دا خو اخر تاسو اوټ راکوئ راکړی هم تاسو چې کوم پارټۍ له دی هغه صوبه کې د وخت حکومت ته او دا هغو سره ریلیټډ کار دی اصل کې ګوستاسف صاحب چې دی هغه خو اوسه پورې د علاقې ته ایران هغه ولې هغه دلته نو وي د هغې باوجود خلکو هغه له بھرپور سپورټ کړ دی او هغې دلته نه ګټل ده که هغه زما آواز اوري نو هغه له پکار ته پهله سر کې خدای شي د ویلیج کونسل تراوړه چې دی د دې خلکو شکریا ده چې هغه موږ دوربین کې هم نه دی کتلی بالکل اکرام بھائی دی هغه راځي هغه زمونږ کس دی زمونږ د علاقې کس دی نو هغه موږ ته ویل دي چې انشاءالله ڈی پی سی تاسو لګوئ مخې ته کار چې کوم دی هغه به تاسو ته زه کوم اکرام صاحب گنداپور صاحب سنیں میری بات اگر ہم مسلمان ہیں حضور کی حکومت میں ہیں تو جتنا بیرونی ملک میں پٹھان لوگ جو ہے مسلمان ہمارے پاس فنڈ کم ہے جنازگاہ کا اور یہ اسلامی کام ہے پہلے بنیاد اسلام کا کہ مقبرے کا اور جنازگاہ کا تو میرے ساتھ جو مسلمان نے بیرونی ملک میں مدد کرے جو بھی ہو سکتے جیب سے ہوتے یا ان کا سیٹوں سے ہوتے اگر یہ کریں تو اللہ بھی راضی ہوگا اور رسول بھی راضی ہوگا اور مسلمان بھی راضی ہوگا سارے کام جو ہے بیرونی ملک سے تراڑے والے کریں تو آپ یہ ووٹ کس لیے دیتے ہیں ووٹ خود دیتے ہیں لیکن ووٹ تو ہمارا کام جو ہے ہم ووٹ دیتے ہیں اور کام چلانے والے جو ایم پی اے ہوتا ہے ایم این اے ہوتا ہے گنداپور صاحب کا کام ہے کہ اس کے پاس قلم ہے وہ طاقتور ہے اگر وہ کریں مسلمانی کی ترغیب پٹھانوں کے ساتھ تعاون کریں مسلمانوں کے ساتھ تو ہم شکر گزار ہیں د وخت جهانگیر لالا چې دی هغه هم موږ سره موجود دی د تراوړو جانی پہچانی شخصیت او زموږ د زړه ټوکړه ده نو هغو سره موږ دې حوالې سره خبرې وکړو د جنازګاه حوالې سره او سپیشلی دو مشرانو ماته وویل دا کوم روډ له کوم لار ده دا چې دی د ځمکه د دو ده نو ظاهر دا ټول کلی چې دی دا کار خیر دی دی کې حصه اخیستې ده د دو رونو هم اخیستې ده دوم اخیستې ده نو پهله چې دا کوم جنازګاه دی وخت جوړیږي دې حوالې سره 200 وي او روډ حوالې سره سوي بسم الله الرحمن الرحیم دا ډیره ښه وشله چې زموږ کلي کې جنازګاه نو کله به روډ کې موږ جنازګاه کوله کله به پټي کې کوله دا ډیر غټ زیارت او ډیر ښه وشله چې دا جنازګاه دلته جوړه شله او زموږ دا ټول کلی متفقه دا فیصله وکړه چې بی دا شی کټ کړئ دا لرګي لر کړئ دغه ځای کې به جنازګاه جوړه کړو او زموږ کلي له ډېر دا د فخر خبره ده چې زموږ کلي کې نور هر څه زیات وو او جنازګاه نو او جنازګاه جوړ شو نن د دې افتتاح وشله بنیادونه کېښودل شول انشاءالله دلته دا روډ کوي روډ دلته دې زیارت ته سلکاري روډ هم راغلی دی انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دا سلکاري روډ چې کوم دی دی خپل دې جنازګاه ته راووځي نه دا وایي چې ځکه چې تاسو یې موږ له کلي باندې فخر دی نو د کلي فخر خو تاسو یې نو که تاسو له قرباني راکول راشي روډ لپاره نو تاسو به څه کوئ قرباني به راکړئ موږ به انشاءالله نه موږ به کوشش کوو چې دا زما روډ زما ځمکه دې ځای کې دا نه ده انشاءالله دا دومره غټ جنازګاه زموږ د دې هلکانو چې دا تاوان وکړو انشاءالله دې جنازګاه ته به دا روډ هم راووځي ستاسو ډېره مهرباني کوم چې سلکاري روډ دی د هغې د نشاندهی وشي چې هغه ملاویږي پهله به هغه وکړو که نه دلته زموږ ټولو خپلو زړونو ځمکې دي هغو ته به موږ سوال وکړو چې هغو ومنله موږ به دا روډ هم ورکړو ډېره مهرباني جی تو آپ نے گاؤں تراوڑا کے بزرگوں مشران نوجوانوں اور جو ان کے بلدیاتی ممبر ہیں فارس خان اس کی گفتگو سنی تو اللہ پاک اس گاؤں والوں کو اسی طرح اتفاق دے اسی طرح ہمت دے اسی طرح حوصلہ دے کہ وہ کار خیر میں اسی طرح بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لے سکیں اور جو منتخب قیادت ہے اسپیشلی چونکہ اکرام غازی ہمارے نزدیک بھی ہیں اور وہاں اس تک رسائی بھی آسان ہے تو اس سے بھی ہم مطالبہ کریں گے کہ اس جنازگاہ کی تعمیر کے لیے وہ فنڈ جو ہے منظور کرائیں تاکہ یہ جنازگاہ جو ہے اس کی تعمیر کا کام جلد از جلد جو ہے وہ مکمل ہو سکے اس وقت تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ